بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. زما عزتمند ورونو زمانہ مخکې مولانا حزب الله جان صاحب غیباً ته بیان کړی دی او حضرت مولانا گوهر سید محمد گوهر شاه صاحب شیخ العزیز غیم بیان وکړ او دا د نور علماء کرام دي حضرت مولانا شیخ العزیز مولانا غلام محمد صادق صاحب حضرت مولانا شیخ العزیز مولانا عبدالرؤف صاحب او ګڼ شمېر علما دلته دي مفتي صاحب مفتي صاحب عبدالله شاه صاحب خو زه یې ټولو نه یو خبره ستاسو مخکې کوم یو خو زه ستاسو د دې ټولو د جذباتو ډېره شکریه ادا کوم الله هم ډېر زیات خوشحاله یو سړی چې په پیغمبر ننګ ونه کړي او یو سړی په صحابي ننګ ونه کړي دا به د کومې مسلمان ستاسو نن تاسو ټول راوته د کالج مرګري د مدرسو دکانداران عام دوستان رونه په دې نور باندې ولاړ دا د دې خبرې مونږ لا دلیل دی او مونږ ته دا خبره ښکاره کوي چې د چارسدې پښتون دا د رسول الله مبارک او د پیغمبرانو په ناموس باندې میدان ته ولاړ دی انشاءالله زما ورونو بنیادی خبره دا ده ځکه ما ته متوجه شئ بنیادی خبره دا ده چې دا زه حیران په دې یم ټول ملګري لږ متوجه شئ زه په دې خبره حیران یم چې آی روز زموږ په دې ملک کې څوک د پیغمبرۍ دعوې کوي څوک قادیانان کېږي څوک په صحابو حملې کوي څوک په هر څه پاتې شو نو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام جامع تم د خلکو لاس ورسېد د هغې کمیس هم خلکو ونیوه د هغې جامه هم خلکو ونیوله دا څنګه ملک دی دا څنګه خلک دی دا څنګه ځان ته مسلمانان الله خوشحاله کړه کوم خلک چې دغلته روان دي دا شرپسند خلک دي دا زموږ نه دي دې ته خواست دی چې دلته راشي جلسې ته د مشرانو خبره واوري پولیسانو ته خواست دی چې دغه خلک دا رابند کړي راولي دلته جلسې ته الله خوشحاله کړه جلسه مه خرابوئ دلته ودرېږئ د شیخ صاحب بیان واورئ زما ورونو بنیادي خبره دا ده ټول دلته متوجه شئ مونږ به د پیغمبر ناموس ګټو خو د پیغمبر د تعلیماتو لاندې به ګټو مونږ به د پیغمبر ناموس ګټو د هغې د تعلیماتو لاندې به ګټو مونږ به د صحابو ناموس ګټو خو د صحابو د تعلیماتو لاندې به ګټو صحابو پیغمبر مونږ ته د توړ پوړ اجازت نه دی راکړی توړ پوړ به نه کوو توړ پوړ به څوک کوو که په دوکان ورځو خو د ما ضرور دوکان دی ستا ضرور دوکان دی که نه که دلته یو زنانه د تکلیف ورسېږي د چا لور خور دی د ما او ستا لور خور دی بالکل به موږ د توړ پوړ سیاست نه کوو دې آړ کې به دا راوتې هغه قوم دی هغه سوچ سره بعضې خلک راوتې دی چې هغه ته وایي غلته وایي غلا کوو او بل ته وایي بیدار شه مونږ دا چل نه کوو انشاءالله تاسو چې دا کوم پوره من ملګري ولاړ یې زه په تاسو فخر کوم انشاءالله مونږ به پوره من احتجاج کوو مونږ به پوره زما یو خبره ذهن کې واچوئ تاڼه زمونږ ده تاڼه کې پولیس والا دي هندوستان نه خو نه دي راغلي خو ستاسو وروڼه به یې ګاندي په عدالت کې کم ججان دي دا خو د هندوستان نه دي راغلي زمونږ ستاسو وروڼه به یې ګاندي لیکن یو خبره به عدالت تم کومه چې ضمانت ممانت نه منم یعنې زما په پیغمبر باندې حمله وکړه زما په صحابه حمله کوي او سبا به برید ته وایي ما ته چوک کې به ګرځي مونږ د عدالت احترام کوو مونږ د ججانو احترام کوو مونږ یې قدر کوو مونږ د توړ پوړ سیاست نه منو خو مونږ به ججانو ته هم دا وایو چې څنګه زما پیغمبر دی ستا هم پیغمبر دی څنګه زما صحابه دي نو ستا هم صحابه دي څنګه زه مسلمان یم ته هم مسلمان یې ما پولیس ته هم دا خبره کوم پولیس والا زموږ وروڼه دي پولیس سره مونږ تصادم نه کوو
پولیس زمونږ رونه دي، پولیس زمونږ دوستان دي، پولیس زمونږ حفاظت کوي. خو د پولیس ته هم دا خبره کوم، ټولو ته وایم چې څنګه ابراهیم علیه السلام زما د ستام دی ګورې، څنګه اسماعیل علیه السلام چړې ته پلار غورځولی او زما دی دا ستام دی، څنګه صحابه زما دي دا ستام دی. دا ستام دی یوازې زمونږ نه دي، د ټولو دي په شریکه چې څنګه زه برداشت نشم کولی او دا پنور خلک برداشت نشي کولی د پیغمبر هتک، نو ته به نه برداشت کوې، بلکل به نه برداشت کوې. او زما ورونو تاسو څومره چې دلته ولاړ یې، ټولو مسلمانانو ته دا درخواست دی چې دا علما درته آواز وکړي. کلم د دې سړي ضمانت وشو او دی را پرېښوده، یاره د په کیس کې سستي وشوه چې دې مشرانو اعلان وکړو، ټول به میدان ته راوځي. دویمه خبره واوره، دویمه خبره، بعضې خلک د دې ملک دشمنان دي ګورې، صفا ده ته وایم. بعضې خلک زمونږ د دې مسلمانۍ دشمنان دي، بعضې سړي زمونږ د دې ذلي دشمنان دي. هغوی به کوشش وکړي چې توړ پوړ شروع شي چې هندو هلته مودي خوشحاله شي، او هغوی توړ پوړ دلته وشي چې هلته کې هغه څه ډرام دی او څه شی دی چې هغه هلته خوشحاله چې پاکستان چارسدہ کې خو مې اورو لګاو. نه نه مودي، نه نه ټرمپ، په ارام کښېنه، ستا له نه خوشحاله وم انشاءالله. دا زما رونه دي دا دوکانداران. هېڅ قسمه د توړ پوړ سیاست مونږ نه کوو، مونږ د امن سیاست کوو، مونږ د توړ پوړ خبره نه کوو، مونږ د خپل پیغمبر ناموس دی په هغې مونږ پوهېږو، مونږ یې ګټلی شو. او امریکې ته وایم، هندو ته وایم چې ته لانجه خو تا جوړه کړه، څه لانجه یې جوړه کړه چې کوم دلته را پیغمبرۍ دا وکړي، هغه وایي راشه زه پناه در کوم، وایي زه دله در کوم. دا خو دې دپاره کوي خلک، د امریکې د ویزې دپاره کوي، دا چې پیغمبرانو پسې کنځل کېږي. آوازو که نعره تکبیر، گستاخ رسول، ختم نبوت، نعره تکبیر. زه دا یو خبره کومه، دلته زمونږ د سوشل میډیا رونه ولاړ دي، زمونږ د سوشل میډیا رونه ولاړ دي، او دې سوشل میډیا ټول عمر د رسول الله مبارک د ختم نبوت او د پیغمبر مبارک د ناموس مکمل دفاع کړې ده او ملګرتیا کړې ده. سوشل میډیا والا دا دلته موږ سره ولاړ دي، فیض محمد صاحب رور دی، هغه ملګري ټول ولاړ دي. د هغوی نه هم دا هیله لرم چې دا خبره به غوږ ته ټرمپ ته رسو، مودي ته به رسو، انشاءالله پاکستان کې دلته د پیغمبرۍ دعوو کې ته وله ویزه ورکړي، دلته ناموس رسالت حتکو کی توهین کی او ته الته پروتوکول ورکې او دلته کې آسی عملونه دی بونتله ولې دا ظلم کېږي پاکستان کې؟ دا د مسلمانانو ملک نه دی، موږ مسلمانان نه یو، زموږ غیرت ته چلنج ورکې؟ بلکل موږ نه منو دا بلکل نه منو. اوس دا خبره ده ما ته خو پته نه لګي، زه خو درس نه رالم، مولانا محمد ګوهر شاه صاحب او د علماو د ایس پي صاحب سره خبره کړې ده، زه خو ته ډېر خوشحاله شوم چې رښتیا چې ستا اړه کې کم درد دی د دې نه زیات زما په اړه کې درد دی. ماشاءالله هغه عمله وایي چې ستاسو زړونو کې کم دردونه دي پولیس والا، زمونږ په اړه کې به هغه دردونه دي. څنګه به زه د پیغمبر او د ابراهیم علیه السلام حتک تصدیق ومنم؟ څنګه به زه د اسماعیل علیه السلام مړه چې چړې ته غذان غورځولی دی هغه قربانۍ والا ابا څنګه زه برداشت کوم؟ زه په دې مسله کې د ایس پي او د هغه د عملي شکریا ادا کوم چې ما سره په یو پیج ودرېدل، چې نه ودرېدل بیا به مې هغوی سره هم کتل، په یو پیج ما سره ودرېدل دلته کې بلکل چې څنګه تاسو وایې، تاسو کومه پرچه وایې، تاسو څنګه تفتیش وایې، په هغه طریقې کوم چې یوازې د چارسدې نه چې موږ دنیا ته وښایو چې زموږ پولیس والا په زړه کې د پیغمبر د ناموس درد هم شته. نعره تکبیر، الله اکبر، الله اکبر، سبیلنا الجهاد، الجهاد سبیلنا الجهاد، الجهاد. ډېرې خبره کوم، بیا هم درته وایم، بعد شرپسند وایي هغوی به کوشش کوي چې توړ پوړ شي، بعد شرپسند به هغوی به کوشش کوي دوکان وسوځي، بعد شرپسند به هغوی به کوشش کوي ګاډۍ وسوځي، بعد شرپسند به هغوی به کوشش کوي چې موږ په پلان کې ځای حمله وکړو، په تاڼه وکړو، په عدلیه وکړو، پلان کې. دا غلطه خبره ده. کم چې پیغمبر وایي هغې اتباع به کوو. تاسو جد کوئ چې څوک پیغمبر وایي چې څوک صحابه تعلیم راکړی دی، موږ
براغ تعلیم لاندې پابندي کوي انشاءالله او د ټولو نه به دا درخواست کوم اوس به دا مشران خبرې وکړي او مونږ به ما دوی سره مذاکرات کړي دي ما ته پته نشته اوس به دوی متغه وکړي خدا به ټول وعده کوي ما سره چې که عدالت ول ضمانت ورکړه انشاءالله حاجي صاحب بره دې ذموار حاجي صاحب دا دې ناست دی دې به اعلان کوي ټول به روزه کوي انشاءالله ما ته سبا دلته برید تا وایي دا بالکل نه منو انشاءالله او بل دا دي دوی کمیټي جوړه کړې ده دوی کمیټي جوړه کړې ده هغه کمیټې پولیس سره مذاکرات کړي دي او هغه مذاکرات الحمدلله ډېر کامیاب دي او پولیس والا چې کوم زموږ SSP صاحب دی او یا د عمله ده او دلته DPO صاحب دی او د هغه عمله ده چې څومره دي چې ما کومې خبرې د هغې واورېدې یاره زه فخر کوم بس رښتیا خبره د خپلې چارسدې په دې رونو په دې بچو په دې پولیس والا فخر کوم فخر موږ هم فخر کوو دا موږ سره ولاړ دي په دې میدان کې بالکل ولا سره ولاړ دي او چې څنګه دلته زموږ جلوسي دوی به زموږ حفاظت ته دلته ولاړ او زه ناره لګوم ما سره به پولیس والا سر کې لاره لګي انشاءالله نو بس دا څو خبرې ما درته د زړه د درد نه تاسو د خدای ډېر خوشحاله کړي ستاسو جذبه ده د خدای مو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام او د حضور پاک مبارک او د صحابه سره د قیامت پر ورځ ملګري کړي دا درته وایم د ټول پور سیاست کې نه مونږ یو نه ټول پور سیاست کوو نو همدغې سره کار شته مودي او ټرمپ نه خوشحاله وو